مناسب د دې شمار زیاتېدی او کمیدی شي. یو حدیث کې راغلی دی چې غټو ګناهونو نه خبروم درې دي. د الله سره یو مخلوق شریکول گناہ کبیرہ د شرک. نمبر 2 د مور پلار نافرمانی کول دا گناہ کبیرہ ده. د خپل مور پلار نافرمانی کول گناہ کبیرہ ده. نمبر 3 د دروغ گواہی یا دروغ ویل دا گناہ کبیرہ ده. پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو شو دا ټولو نه لوی ګناه کومه یو ده؟ وی فرمایل چې تاسو د الله سره څوک شریک جوړ کې. حال دا چې دی الله تاسو پیدا کړی. بیا تپوسو شو دینه پس کومه ګناه د ټولو نه لوی ده؟ نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې تاسو خپل بچی د دې یو نه قتل کې چې دې برا سره خوراک کې شریکيږي. زبردل خوراک ورکو نو د دې یو بچی وځلې چې دې ومنه ډوړې غواړي. بیا تاسو شو چې د دې نه پس کومه ګناه لوی ده؟ نو وی فرمایل چې د ګوانډي د بیبي سره بدکار سو کوي دا ډېر لوی ګناه ده. نو دا بدکاری خو اسم ډیر لوی جرم دی، خو د ګوانډي اهل او عیال حفاظت پتا لازم دی. نو ته حفاظت نه کې ته الټو سره بدکار کې نو دا په غټو کې غټه ګناه شولا. دا جرم ډبل شو. د ګوانډي در باندې داسې حق دی لکه د خپل بچو چې څنګه حفاظت کې. نو ته د خپل بچو په شان حفاظت دې پځې پرې تا په لاس ور واچو. نو د ګوانډي د بیبي سره بد نظر کول، بد کار کول دا ګناه کبیره ده، ډبل ګناه کبیره ده. بل حدیث مبارک کې راغلی چې دا خبره په ګناه کبیره کې ده، غټو ګناهونو کې ده چې یو بنده خپل مور پلار ته کنزل وکي. نو صحابه کرام متعرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام کی ریشی چې سړی خپل مور پلار ته کنزل کی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل او چې کم بنده د بل چا مور پلار ته کنزل کی په نتیجه کې به هغه د مور پلار ته کنزل کی. دا داسې شو لکه چې د خپل مور پلار ته کنزل وکړل. د بل مور پلار مکنده چې ستا مور پلارونه کوي. صحابه کرام تعجب غشي خپل مور پلار تم څوک کنزل کوي. زمونږ له اوسنی وخت صحابه کرام ته نو معلوم چې اوسم څوک مور پلار ډبوي. بعض خلک اوسم لګیاري مور پلار وای ټکای کنزل وته کوي. صحابه کرام خو کل خلقو وی خدام کی دی شي چې خپل مور پلار ته څوک کنزل کی. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل او چې د بل مور پلار ته کنزل کې دا سړي لکه چې خپل مور پلار ته په خپل کنزل کړل، ځکه هغه بندا بدل اخلي لسته مور پلار ته کنزل کوي. فدا داسې لکه چې تا خپل مور پلارو کنزل. نو د خپل مور پلار په مخ کې اوف قدرې باندې کې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نبا وتعف کې نبا وترتل کې نبا وهل کې نبا کنزل کې. نو کله بل مور پلار کنزي نه هغه ستا مور پلارو کنزي. دا داسې شو لکه چې تا خپل مور پلار په خپلو کنزل. دا ګناه کبیره ده. بل حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام شرک، ناحق قتل او د یتیم مال په ناجایز طریقو باندې خوړل او د لوی نه لوی ګناه ده.
او شراب سکل ام الفواحش د بے حیايو جرم دا ځکه چې بنده شراب اوس کی نو بیا د بدکار نه منی کیږي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی غټه ګناه ده چې انسان خپل مسلمان رور باندې داسې عیب ولګي چې هغه ته دینه بری وي دا ګناه پکې نیو ته دا رور مې داسې دی. یو بل حدیث مبارک کې دی یو سړی بغیر د شرعي عذر نه دو منځ په یو وخت کې وکړي دا ګناه کبیره ده. مطلب دا چې یو منځ په خپل وخت اونکه قضا شو نو د بل منځ سره چې یو ځای وکړه دا ګناه کبیره ده مونږ دی ولې قضا کړ. او بل حدیث کې راغلی د الله د رحمت نه مایوس کېدل ګناه کبیره ده خو د الله د عذاب او د سزا نه بے فکر او بے خوف کېدل هم ګناه کبیره ده. د رحمت نه منع امید کېږه خو د عذاب نه بے یری کېږه هم ما. یو روایت کې دي چې وارث ته نقصان رسول یا د هغه میراث حصه کمول دل وصیت کول گناہ کبیرہ را. یو وارث محرومه کې یا د هغه حصه کمه نو داسې وصیت گناہ کبیرہ. یو ځل پیغمبر علیہ السلام فرمایل ډیر تاوانی او تباہ او برباد دی. درې ځله فرمایل خائب او خاسر نقصانی او تاوانی او تباشوی دی. درې ځله چې فرمایل ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدقسمت او تباہ و برباد څوک دی؟ پیغمبر علیہ السلام جواب کې فرمائی هغه بندا چې د تکبر نه د لنګ پلو یې ښکته کړي لکه د پرتګ پنسي یې ښکته کړي ګیټې یې پټي دا تباہ و برباد دی او تاوانی دی چې ګیټې یې پټي کړي خلکو ته دا خبره ایسم نه ښکاري. او درې ځله پیغمبر علیہ السلام فرمایل تباہ و برباد دی تاوانی دی هغه کس د پنسي یې ښکته دی ګیټې یې پټي کړي دي. دا مسله یوازې د مانځه د وخت نه ده چې قامت کېږي نه او سړی یوازې کې خدای مو به خبرې ووهې ګیټې ښکاره کې د مانځه لپاره نه بلکې 24 घंटे زندګۍ کې د سړي پنسې به هر وخت اوچتې ګیټې به ښکاري. د زنانه حکم داسې نه دی زنانه به ګیټې پټې ساتي. زنانه ابا گیٹے پٹے ساتھی اور سڑے دے بگیٹے ښکارا ساتھی پنسے میں اچتی ہوئی. موجودہ وقت بدل شو سړو پنسے دومره ښکته کړې چې د پوند لاندې دي. نو دا ډېر لویه ګناه ده ګناه کبیره. دویم هغه سره تباہ و برباد دی تاوانی دی چې د الله په لار کې خرچ وکړي او بیا اثباتنه کوي یاداش کوي چا درنه تپوس به نه کړي او په خپله به لګیا شي فلاني ځای کې داسې کار او دونه پیسې مې ولګولې فلاني ځای کې دومره او فلانی غریب و ناغله میں دومره امداد وکړ فلانی سره میں دومره امداد وکړ خدای دې پریا کې نه حسابوي ولې به نه حسابوي تو سره وایه کنه چې خدای دې ریا کې دا ته وینا سره پاره کې هم دې د پاره کې چې داخله کوي چې دا ډېر خسړې وي. نو دا سره تباہ و برباد دی. دنیا کې مال او لګېد او فائدې ورته ونه رسېده الټه نقصان شو. دریم هغه سره تباہ و برباد دی تاوانی دی چې بوډا دی سره د بوډاوالي
بدکار دی په بدکارۍ کې مبتلا دی. څلورم هغه سړی چې بادشاہ دی یا افسر دی د دې باوجود دروغ وایي، اختیارمن او دروغ وایي. ولې دروغ وایي؟ نو دا سړی تباہ او برباد دی. پنځم نمبر هغه سړی تباہ او برباد او تاوانی دی چې بال بچدار دی، حیالدار دی، د دې باوجود تکبر کوي. او شپږم هغه کس چې د یو امام په لاس بیعت وکړ، د یو بادشاہ په لاس بیعت کړی دی د دنیا په خاطر، دیم تباہ او برباد. او بل حدیث کې راځي چغلی خور به جنت ته نه ځي. بل حدیث کې یو څو کسان یاد کړی دي چې دی به جنت ته نه ځي. یو شرابي، بل د مور پلار نافرمان، او نمبر 3 رشتہ دارو سره بغیر د شرعي عذر نه بلا وجہ تعلق کټ کوونکی. نمبر 4 زباتنے والا چې یو نیک کار یې کړی دی او بیا د هغې یاداشت کوي. او پنځم نمبر د جناتو د شیاطینو یا په نورو ذریعو باندې د غیب خبر بیانولو والا. نجومیان، ترویتیان، راتلون کې وخت کې به دا کار کیږي او دا کار کیږي، داسې خبرونو والا دی به جنت ته نه ځي. او داسې کس له ورځه او د ده نه خبره مه اخله او د ده د خبرې تصدیق مه کوه. که دې وکړل نو ته به هم ورسره جنت ته نه ځئ. دا دروغجن دي. شپږم دیوس. دیوس چاته وایي چې پښتو کې ورته دوس وایي. نو دا دوس څوک دی؟ وایي د ده اهل و عیال بے حیائی کوي او دی یې نه منې کوي، نو دی ته دیوس وایي. دی به جنت ته نه ځي. د ده ښځه، د ده لوریانې، د ده خویندې پردو سړو سره خندا خوندي کوي، ګپ شپ لګوي، دی یې ویني او دی څه نه وایي، دی یې نه منې کوي، نو دی ته دیوس وایي. دی به جنت ته نه ځي. او بل هغه بنده باندې لعنت دی چې یو حیوان د الله د نوم نه غیر د بل چا په نوم باندې قرباني کوي، نو د باندې لعنت دی. دا مختصر فهرست دا غټو غټو ګناهونو نشو، نور د دې لوی فهرست دی. او چې کم بنده د غټو ګناهونو نه ځان بچ کو، نو که واړه ګناهونه ترې نه وشي، هغه واړه ګناهونه به ورته الله معاف کړي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، کچر تاسو اجتنابو کزانم بچ کو کبائر ما تنهون عنه، دا هغه غټو غټو ګناهونو نه چې تاسو ته منې کولی شئ، نو کفر عنکم، من به اورجو ستاسو نه سیئاتکم، واړه ګناهونه ستاسو، وندخلکم مدخلا کریما، من بداخل کو تاسو لرا مدخلا کریما، د عزت مقام تا جنت تا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض